بخښونکی خدای په سپېڅلي نامه د ژوندون تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو سلامونه نیکې هیلو مو هرکلی کوم. خواښ او خوشحال پر دې یم چې یو ځل بیا زه روح الله ساک د روغتیا په دې خپرونه کې ستاسو کوربتوب پر غاړه لرم. قدرمنو معزز لیدونکو، که څه هم د روغتیا په خپرونه کې موږ اکثریت وخت په ناروغیو باندې خبرې کوو او په دې خبرې کوو چې ناروغي څنګه د انسان عضویت ته صدمه رسوي او څنګه موږ کولی شو چې له هغې څخه موږ خپل عضویت وقایه یا بچ وساتلی شو. عملاً په دې باندې خبرې کوو چې کومې غذاوې یا کوم خواړه په د ناروغیو په مبتلا کېدلو کې یا د انسان د عضویت په سالم ساتلو کې موږ سره مرسته کولی شي او څنګه کولی شي چې موږ تاسې هغه خواړه وخورو چې د موږ تاسې د عضویت پرې غښتلی راشي تر څو د ناروغیو په مقابل کې مو عضویت قوي وي او ناروغي یا میکروبونه ونه شي کولی چې د موږ تاسې په عضویت باندې صدمه وارده کړي. نو د دې په خاطر باندې چې د دغه هجوم د انتاناتو څخه مخنیوی وشي باید موږ خپل عضویت غښتلی وساتو. انرژیانې دي، پروټینونه دي، پر مثال امینو اسیدونه دي، همداسې ورته ډېر زیات حبوبات دي. پر مثال که موږ تاسې په طبیعت ته فکر وکړو، خدای پاک هر څه د دې لپاره موږ تاسو ته پیدا کړي دي چې له هغو څخه موږ په سالمه اندازه، په کافي اندازه او نه په اسراف سره په خوراک وکړو. نو کیدای شي دغه خواړه موږ تاسو ته د دې سبب وګرځېږي چې د موږ تاسو د عضویت له یوې خوا نه سالم او له بلې خوا نه د امراضو په مقابل کې د دې ناروغیو څخه مخنیوی وکړي. نو د دغه ټولو موضوعاتو د څېړلو لپاره مو بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب غلام خلیل خلیلي صاحب ته. خلیلي صاحب هر وخت چې موږ سره راځي نو ډېر زیات کوشش په دې باندې کوي چې دی په غذایي موادو باندې ډېر فوکس کوي، ځکه غذایي مواد هغه مواد دي چې د انسان په طبیعت کې پیدا کیږي او هر چیرته چې موږ تاسو له هغې څخه استفاده کوو سالمه استفاده باید وکړو، نه ډېر زیات وخورو او نه هم له خپل هغه ضرورت څخه کم. نو له هر څه نه مخکې ورته ستړي مه شي ورکلی وایي چې په خیر راغلئ دې برنامې ته. ستړي مه شئ. ډېر زیات شکر صاحب صاحب تاسو نه چې تلویزیون ته مې راوغوښتل، وخت موږ ته راکړ. ډېر زیات شکر. مهرباني. سلامت اوسئ. نو نن برنامه به انشاءالله په دې باندې شروع کوو چې پروټیني مواد یا پروټیني غذاګانې چې موږ تاسې کوم خواړه یا چې موږ تاسې عضویت ورته ضرورت لري او هغې نه استفاده کوو، کوم پروټیني مواد دي چې موږ هغې ته ډېر زیات ضرورت لرو یا پروټین د موږ په عضویت کې څه کوي او کوم کارونه باید موږ د پروټین په اساس باندې ترسره کړو. خو له ټولو نه مخکې په دې باندې خبرې کوو چې پروټین څه شی ده. بلکل. پروټین د یو یوناني کلمې چې پروټوس نومیږي د دې نه اخیستل شوی ده او د هغه معنا ده اولین او عالیترین، یعنې چې موږ او تاسې د وجود اساس او بنیاد همدغه پروټینو باندې ولاړ ده. په غذایي موادو کې ډېر ضرورت موږ ورته لرو او عالیترین چې ورته وایي هم دا ډېر یو مغلق هغه ده هغه عناصر دي چې داسې هم ویلی شو چې د امینو اسیدونو څخه جوړ شوي دي پروټین، او 300 امینو اسیدونه په طبیعت کې موجود دي. د دې له جملې څخه صرف 10 امینو اسیدونه دي چې په حیواني او نباتي پروټینو کې دا جای لري، یعنې د جوړېدلو د هغه پروټینو کې 10 امینو اسیدونه دي چې دې ته سټانډرډ امینو اسیدونه وایي یا مکمل امینو اسیدونه ورته وایي، چې دا په حیواناتو کې هم شته او په نباتاتو کې هم شته. خو د دې له څنګ سره موږ باید دا ووایو چې د پروټین مالیکولونه د نایتروجني مغلق موادو څخه جوړ شوي دي. ډېر ښه خلیل صاحب. اوله پوښتنه به خو هغه د تاسو په ډېر ښه شکل باندې جواب کړله. راځو دې ته چې ماشومان چې کومره ماشومان دي د هغوی په رشد کې، نمو کې، د هغوی په ذهني ذکاوت کې، د هغوی په هغه کې د غښتلتوب د بدن کې پروټین کوم هغه لري د هغه چې دوی په مخ ته لاړ شي یا پروټین په هغې کوم رول لري خاص؟ بلکل. یعنې هغه کسان دلته یو تقسیم اوقات په حساب د سټنډرډ باندې موږ لرو چې کوم ماشومان د 1 کال نه تر 3 کالو پورې عمر ولري، دا باید د ده د وزن مطابق، یعنې د هر کیلو وزن مطابق 3.5 ګرام هغه واخلي، پروټین واخلي د 1 کال نه تر 3 کالو پورې. د 3 کالو نه تر 5 کالو پورې کوم ماشومان چې دي دا باید په مقابل د هر کیلو وزن د بدن کې 3 ګرامه پروټین واخلي، او د 5 نه تر 15 کلونو پورې چې کوم هغه دي
ځوانان هلکان تقریبا د وجود ډېر رشد ته ضرورت لري، هغه باید 2.5 ګرامه پروتین د مقابل د 1 کیلو وزن کې واخلي، او د 18 نه تر 21 کلو پورې باید 1.5 ګرام واخلي د هر کیلو مقابل په وزن، او د 21 کلو نه پورته باید 1 ګرام واخلي په مقابل د وزن کې، خو په 24 ساعت کې. دا بیا هغه زنانه چې دوی نوې حامله داري، هغه ته په هر وزن مقابل کې 1 ګرام هغه د ضرورته، د 4 میاشتو نه تر 9 میاشتو پورې چې د دې ماشوم په هغه خېټه باندې یعنی حامله داري، هغه باید 1.5 ګرام واخلي د هغه وزن په مقابل کې، د هر کیلو وزن په مقابل کې، او هغه زنانه چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید د هر کیلو وزن په مقابل کې 2 ګرامه پروتین واخلي. دا یو سټنډرډ تقسیم وکړه. مننه خلیل صاحب. په دې به هم خبرې کوو چې کوم خواړه په پروټین غني دي او کوم خواړه دي چې هغه کې پروټین نشته ده، او دوستانو نه هم دا تقاضا کوو که څوک د پروټین باره کې معلومات غواړي او یا غواړي چې خپل ماشومانو ته په کوم عمر کې کوم پروټین ورکړي، نو هغه هم کولی شي چې موږ سره په ټلیفون په لارې نه وصل شي او خپل پوښتنې له تاسو سره شریکې کړي. دا چې په پروټین کې کوم حجرې موجودې دي یا کوم مواد موجود دي، په دې باندې به هم خبرې وکړو. بالکل. یو پروټیني حجره کې کاربن، اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن، سلفر، فاسفور در کې موجود دي، خو هلته اندازه د فیصدي فرق کوي. کاربن په یو پروټیني حجره کې د 50 نه تر 55%، هایدروجن د 2.2 نه تر 3.7% پورې، او اکسیجن د 21 نه تر 40% پورې، نایتروجن د 15 نه تر 18% پورې، او سلفر د 0.2 نه تر 2.4%، او یو اندازه فاسفورس هم پکې موجود دي. ډېر ښه. نو یوه نیمه اړیکه به هم اخلو. السلام علیکم. ستړي مه شئ. مهرباني تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ ښه، اړیکه خو قطع شوه او دا هم بله اړیکه. السلام علیکم. ستړي مه شئ. ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ جوړ یاستئ؟ سلامت اوسئ. مهرباني څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو زحمت ویستلی ده؟ دا د تلویزیون اواز مو ښکته کړئ، په تلیفون باندې موږ سره خبرې وکړئ. بلې. نو قدرمنو معززو لیدونکو، کلام چې زنګ وایي کوشش کوئ چې د خپل تلویزیون اواز ښکته کړئ تر څو پورې د موږ تاسو د افهام او تفهیم په ښه شکل باندې صورت ونیسي، او هر وخت کوشش کوئ چې هغه جنه تاسو موږ ته زنګ وایي چې هلته مو موبایل ښه امتن ورکړي. نو راځو دې ته چې په پروټین باندې به نورې خبرې هم لرو، خو دا چې پروټیني مواد څنګه جذبېږي، څنګه موږ تاسو په وجود کې دا د مختلفو اعضاو ته تقسیمیږي، په دې باندې به خبرې کوو. خو د اړیکې نه بعد. السلام علیکم. ستړي مه شئ. وعلیکم رجان. السلام علیکم. ښې جوړې. وعلیکم. تاسو ښه یاستئ؟ شکر دی رجان. د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې کومه زنانه حاملداره وي هغې لپاره کوم پروټین کومه خوراکي توکو ته ضرورت دی؟ نوم مبارک د مکشا ضرورت او له کوم څخه مو ډېر منګل ولایتي پکتیانه. ډېر ښه منګل صاحب. سمه ده، ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. هغه زنانه چې ماشوم په خېټه باندې وي کوم خواړه باید وخوري؟ ښه پوښتنه ده انشاءالله. باید وخوري، او دا خوړو سره که ځنه ډاکټران اکثره دا خبره کوي چې د غوا شو مرض لري، نو هغه سړی ټیسټ ونه کړي نه بغیر د علاوه کولی شي کور کې سړی زنانه ته کوم خوراک ورکړي چې د دوه مرضونو مخنیوی وکړي. لکه د آخري خبره باندې څه رقم چې غوا څنګه مرض لري؟ ځنه ډاکټران وایي چې غوا مرض پیشو مرض ته ورته وایي. او لکه بروسلوز یا حیواني مرقه دا شیان شته. خو د دې لپاره هم په ډاکټر صاحب په دې باندې خبره وکړي چې شیدې باید په کوم شکل باندې تودې شي. ښه خبره ده. مهرباني تاسو برنامه تعقیبوئ. د منګل صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړله او دا ضروري پوښتنه ده. بالکل. هر هغه څوک چې امیدواره وي نو د هغو لپاره خوراکي موادو ته ډېر ضرورت وي، ځکه چې یو خو دوی او بل په ضمن کې ماشوم هم په نس کې وي، نو په دې باندې ضرورت لري. وروره د دې هغه په جواب په مقابل کې به زه داسې ووایم چې د ماهي غوښه چې ده هغه
زیات امینو اسیدونه لري. دا پروټینونه ما مخکې ویلې چې کوم پروټین ټول یو اندازه نه دي، قوت یې ټول یو رقم نه ده. څومره امینو اسیدونه چې په کوم پروټین حجرې کې زیات دي د هغه قوت هم زیات دي. د دې جملې نه به ته دې ته کله کله ورکوې د ماهي غوښه، مثلا نورې غوښې چې د دې نه به استفاده کوئ، او شیدې لکه تاسو ویلې دا موږ او تاسو ټول باید داسې وکړو په اطرافونو کې په هر ځای کې شیدې همداسې خامې ونه څښو، او دا باید ښه جوش شي، او د نیم ساعت لپاره چې ښه جوش شول هغه کومې بکتریا یا هغه چې د مکروبونه چې دي کې هغه له بینه ځي، بیا بېرته چې تاسو یخې کوئ هغه باید وچکئ. او نور په میوه‌جاتو کې هم پروټین شته، سبزیجاتو کې هم پروټین شته. زموږ او تاسو ملک زراعتي ملک ده، په هر ځای کې یو اندازه سبزیجات یا میوه‌جات پیدا کېږي، په دې ټولو کې پروټینونه شته. مثلا میوه‌جاتو کې ته دې ته کولی شې چې مڼه ورکړې، انګور ورکړې، خربوزه ورکړې، همداسې نور هغه چې دي دا ورکړې تر کیلې او دې شیانو پورې. او په سبزیجاتو کې تاسې کوشش وکړئ چې دغه سلاتې چې کومې کوئ چې مختلف سبزیجات کې په دا هم د پروټینونو غني دي. خو کتابونو کې داسې وایي چې په غوښو کې یا لوبیا کې، حبوباتو کې، مثلا په دې شیانو کې نظر هغو ته لږ امینو اسیدونه زیات دي. دې لپاره به تاسې ښه شیروا ورته جوړوئ، او په شیروا کې همغه نور شیان چې تاسې مثلا کاچالو یا شلغم یا په دې کې نور هر شی ور اچوئ، دا به یو ښه مکمله غذا د دې هغه لپاره. مننه خلیل صاحب. خیر اوسې. واقعا چې دا د شیدو یو خاصیت وي، کله کله چې موږ شیدې په اور باندې ږدو نو هغه په لومړی سر کې چې لږه تودوخه وګوري نو هغه کېږي، دا راپورته کېږي او تقریبا له د خپل لوښي نه زیاتېږي او تویېږي. نو که په دغه وخت کې دا مېرمنې یا هغه څوک چې له شیدو څخه استفاده کوي، ښه به دا وي چې څو ځله دا له اور نه جګې کړي، یا له پاسه دغه کوم چې د دې دا حباب تشکیل شوی ده دې باندې یو قسم اوبه یو شی یا یو پوکی وارد کړي تر څو پورې د دې د هغه ښکته کښېني دا ځګ دا لاړ نه شي. نو بیا بعد هغې چې وجوشېږي وخوټېږي نو هر غوا یا هر مال چې کوم تکلیف لري د دې هغه سره د له منځه ځي، د خوټېدلو د شیدو سره، او کوم مشکل به نه پیدا کېږي. بله السلام علیکم. ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. ښه یاستئ؟ مهرباني. وعلیکم السلام. د تاسو आवाज راځي، د موږ आवाज درځي؟ یا خواندن فرمایش است مشکل سرایام. خوب در از خواندن وقت تیر شده، یک چیزی که اگر دوباره شاید کدام مشکل داشته باشین دو برای صحبت بکنین. مهرباني. نو ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کوو چې د هضم لپاره چې څنګه دا معدې ته داخليږي او څنګه په عضویت کې تقسیمیږي، د دې هضم څنګه صورت نیسي، په دې باندې خبرې کوو. ډېر ښه پوښتنه ده. صاحب صاحب دا کوم غذایي مواد چې موږ تاسې اخلو او دا جوړوو، دا خبره د اشپز یا د کور د کومو کسانو یا څوک چې پخوي، ښه خبر دا ده چې هغه هر شی باید ښه پاخه شي. سبزیجات ډېر زیات هغه نه شي چې ویټامینونه یې له بینه ځي، خو نور شیان که غوښه ده او که نور هغه دي دا باید ښه پاخه شي. او دا چې موږ او تاسو کوم وخت خورو نو په خولې کې باید دا ښه میده شي. دا چې خولې کې ښه میده شول، وروسته له دې نه چې معدې ته لاړل، په معده کې د پیپسین په نامه باندې انزایم ده، دا د دې موادو سره ګډېږي او دا پروټینونه هلته هضم کوي. تر هغه وخته پورې چې د دوی هضم صحیح صورت نه وي نیولی، له معدې نه د باندې نه ځي، او د معدې نه چې کوم وخت د باندې تلل، دا جیجونیوم ورته وایي، د وړو کولمو د اولینې برخې ته، جیجونیوم وسط ته وایي، ایلیوم اخر ته وایي. نو دا کوم وخت چې د پایلوري نه د حصې نه ورځي جیجونیوم ته، په دې جیجونیوم کې دلته له پانقرانس نه څه افرازات کېږي، غدد پانقرانس چې ده د معدې په سر باندې ده، د دې نه افرازات چې وشول نو د تریپسین او چیموتریپسین په نوم باندې نور انزایمونه دي په کولمو کې، چې دا په وړو اجزاو باندې پپټیډ او پولی پپټیډ، دای پپټیډ او ترای پپټیډ او امینو اسیدونو باندې تبدیلوي، او بیا وروسته په کولمو کې جذبېږي او د وینې دوران ته داخلېږي، بیا چې کوم ځای ته ضرورت یې هغه ځای ته ورځي. ډېره زیاته مننه. دا اړیکه به هم واخلو. بلې دا اړیکه خو قطع شوه. نو دا چې پروټین د انسان اولیه مواد دي او انسان باید کوشش په دې باندې وکړي چې د هغه منابع وپېژني.
د چې کوم منابع نه موږ پروټین ترلاسه کوو یا څنګه موږ دغه پروټین په ښه شکل باندې وخورو او له هغې څخه سالم استفاده وکړو. د دې اړیکې نه بعد به بیا وورو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. سلام علیکم روزانه. وعلیکم، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ ژوندی اوسئ. د ژوندون تلویزیون دی. مهرباني اوسئ. ژوندون تلویزیون دا روغتیا خپرونه ده او نن مو د غذایي خوراک لپاره ځانګړې کړې ده. مننه. پورې چرخي نه تاسو سره تماس کې مسعود مې نوم دی. د دې سینې تکلیف لرم. کال په کال چې هوا یخېږي زما ته د دې سینې تکلیف پیدا کېږي. ټوخېږم او داسې ټوخي سره مې بلغم خوله ته راځي. نو تاسې نه ته د دغه کې توجه غواړم. وزن خو دې نه کمیږي دې وختو کې؟ نه، وزن مې تر ډېره حده خپل په ځای ډاکټر صاحب. خو خبره دومره ده چې معمولي هغه کې ستړیا ډېره احساسوم، ستړی کېږم ډېر. او دا تکلیف درته دایمي پیدا کېږي که کال په کال په همدغه موسم کې پیدا کېږي؟ همدې موسم کې راته پیدا کېږي. بیا څومره وخت در سره یي؟ پوه نه شوم. څومره وخت بیا در سره یي؟ زر بیرته ښه کېږي او که نه دوام؟ ډېر په ځان، ډېر په ځان. کوم واکسین د خو د استفاده نه ده کړې؟ واکسین نه خو دې نه دي کړي؟ نه والله چې واکسین نه مې نه دي کړي. سمه ده. په دې باندې به انشاءالله خلیل صاحب حتما دا خبره درته وکړي چې په اوس وختو کې واکسینونه راغلي دي او کېدای شي دی د واکسینونو سره یو څه ښه والی پیدا کړي. ښه، د دې ورور د پوښتنې په جواب کې باید زه داسې ووایم چې دغه ایمونیټي یا د وجود مدافعات چې تر څو پورې کم وي هغه مرض هم زر تاثیر پې باندې کوي. په دې 50 اخرو کلونو کې په امریکا کې دغه دوه شیانو ته ډېره زیاته توجه شوې ده چې یو سانیټیشن ده، یو ایمونایزیشن ده. یعنې دغه پاکوالی د مثلا د جای، د تنهایي، د ټول ملک په سطح باندې دې ته زیاته توجه شوې ده. او دوم دا چې کوم غذایي مواد دوی خوري هغه په هغه اندازه نور هم باندې خوري چې وجود د دې باید مدافعات د مکروبونو یا د دې وایرسونو د دې په مقابل کې د بکتریاو د دې په مقابل کې هغه وکړي، مقاومت وکړي. د دې له څنګ سره داسې هم ویلی شو چې ګوره موږ او تاسې وروره غیر له دې نه چې که چېرته د کتابونو کې وایي چې د 2 هفتو نه د چا ټوخی زیات څه او د تا خو انشاءالله هغسې نه ده، خو خیر عمومي خبره کوم، د 2 هفتو نه د چا ټوخی زیات و او بلغم ورسره و، د بلغم رنګ یا تور یا شین یا وینه ورسره راتلله، دی باید یو ډاکټر ته لاړ شي او هغه ډاکټر ته چې دا قصه وکړي هغه دلته د توبرکلوز معاینات نشته کوي. نو دا توبرکلوز معاینات په دې وخت کې ضرور دي. خیر واکسینونه د شاید هم چې خدای ناخواسته د سړی په دې حواله کې ډېره زر هغه کېږي، چاره کېږي. نو تاسو یو ډاکټر سره مشوره وکړئ او ځان هم لږ ګرم وساتئ. دغه ځینې غذایي مواد چې موږ وښودل د دې نه هم استفاده کوئ چې دا د هغې کې مدافعات د وجود لپاره فایده کوي. سمه ده خلیل صاحب، سلامت اوسئ. د اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. بلې بلې، سلام علیکم. زمونږ اواز اوري صاحب؟ ډېری دوستان په دې باندې کوشش کوي چې دا زمونږ اواز په تلویزیون کې واوري. نو رسول دې ته چې تاسو د تمرکز باره کې هم یادورې وکړله، په هغې باندې به هم پوښتنې کوو. دا اړیکه نمبر. سلام علیکم، ستړي مه شئ. سلام علیکم. جوړ یو په خیر. مهرباني. تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ شکر دی، خدای فضل دی. څوک یاستئ او له کوم څخه مو زحمت ایستلی ده؟ نوم یې زما نوم کوچی خان بابازوی د برکېټو شرکت نه مې تماس نیولی دی. ډېر ښه بابازوی صاحب، مهرباني. شرکت برکېټ نامه نه مې تماس نیولی دی. دفتر صاحب نه پوښتنه کوم چې مهرباني د معمولي داسې سخت شی وخورم معده مې درد کوي، اسهال راته پیدا کېږي، ډېر په عذاب یم معدې نه. کوم معاینات ترسره کړي دي؟ تر اوسه دې کوم معاینات کړي دي؟ معاینات مې کړي، یو وخت کې وویل چې بیولوري دی، هغه هم ښه شو، بېرته ښه شو، خو معده مې درد کوي او د معدې نه مې ګیس جوړېږي، بیا مې سر درد وي. دا خو به درته معلوم شوي وي چې لوبیا وخوري، غوښه وخوري، خامه ترکاري وخوري، یو مثال ورته دې ته هغه شیان چې معده یې تا نه شي جذبولی یا هضمولی نه شي دا وخوري، دا تکلیف دې زیاتېږي. بالکل بالکل. ښه، او اسهالات دې کله کله وي که دایمي شکل باندې وي؟ کله کله وي. ښه، سمه ده.
نو انشاءالله برنامه تعقیبوه په دې باندې به هم خلیل صاحب خبرې وکړي ځکه د بعضې شیانو سره اصالت تنه یو د هغه وجه نه وي د خوراک کېدای شي کوم میکروب ولري کوم سیستمي ولري یا جاردیا ولري نو دا شیان هم په اصالتو کې ډېر زیات تاثیر اچوي او کله کله مونږ یو شی چې زه کله کله دا برنامه کې وایم هغه دا ده چې مونږ خوراک کوو ډېر په تیزۍ باندې کوو زر زر یې خورو او بیا په شرکت کې خو ته یې اوسېږي کېدای شي د انډیوالانو سره به نو یو شی چې دا ډېر مهمه ده هغه د خوراک ژوول دي دا اړیکه به مخلو سلام علیکم ستړي مسئ سلام علیکم خیر جوړ بخیر مهرباني تاسو ښه یاستئ ساعت مو ښه ده څوک یاستئ او له کوم څخه مو زحمت ویستلی وه رمضان شریف نه په تواس کړو ډېر ښه وکړه دا نوم مبارک دې هم راته ووایه او دا هم ووایه چې مشکل مو څه ده د دغه مستنصر ما مزار شریف نه تواس وایم او غواړم چې ما ورځې دې درد کوي دایمي درد کوي کله کله درد کوي دا د درد وختونه څنګه وي معنا دې کړي ورته تلویزیوني معنا الټراساونډ چې ورته وایي ادرار دې کړي دي بلې لاړم پاکستان ته معاینات کړي بس بېرته راغلم ډېر به ښه وم اوس بیا درد کوي لکه تکلیف د څه شی درته ډاکټران څه وایي چې ګردو کې د چرګ پیدا شوی شګه پیدا شوې وړکۍ شوې غټه شوې څه مشکل ورته پیدا شوی ښه خبره ده دا په دې باندې به هم ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې ګردو لپاره پروټین څه نقص لري بعض زموږ تاسې ورزشکاران شته هغه هم پروټیني مواد څخه ډېره زیاته استفاده کوي او اکثریت د پروټیني مواد په ګردو باندې بد تاثیر کوي او کله کله خو پروټیني چې هغه په پوډرو شکل باندې جوړ شوي وي او څوک په ورزش کې یا په کلب کې استعمالوي او د هغې خوراک دایمي اوبه هم ورسره نه چښي نو طبعا په ګردو باندې تاثیر کوي او بد عواقب لري دا خو په دې باندې به خبره کوو خلیل صاحب چې د پروټین خو واقعا چې ښه هغه ده خو مشخص کوم شیان چې هم ارزانه وي په دې وختو کې او هم موږ تاسو ته دایمي فایده ورسي هغه په کومو خوړو کې وي یاره د پروټین نوم څه اکثر چې موږ اورو نو ډېر هم زیاته توجه غوښه خواته وي چې داسې فکر کوو چې دا پروټیني مواد دي کنې دا لوبیا چې ده لوبیا او نخود چې دي دې ته نباتي غوښه وایي دا هم همداسې پروټین لري لکه په غوښه کې چې دي یعنې امینو اسیدونه چې کوم په غوښه کې موجود دي یا په دې کې هم موجود دي باید د لوبیا نه موږ تاسې استفاده وکړو د نخودو نه استفاده وکړو د ترکاري باب نه استفاده وکړو چې هغه ډېر نقص هم نه لري غوړ هم ډېر نه وي او لږ غوړ هم کم کې استعمال شي او د هغه نه چې استفاده وکړو دا ورسره خیر په هفتې کې یو کرات یا په 15 ورځو کې یو کرات غوښه هم ورسره غشي خو د سبزیجاتو نه چې موږ ډېر استفاده وکړو هغه کې ویټامینونه هم شته او پروټینونه هم شته دا به ښایي شودې هګۍ سبزیجات د غلڅنګ سره نور مثلا داسې لکه غنمو کې موږ تاسې وایو چې د ګلیادین په نوم باندې پروټین دي دغه جوار چې موږ تاسې جواری خلک پخوي او داسې وایي چې یاره دا به دومره قوت نه لري دې کې د زین په نوم باندې پروټین دي نو هغه ټول ګوره پروټیني مواد دي چې موږ تاسې د هغه نه استفاده کوو الحمدلله یعنې دا د خدای رحم ده چې موږ تاسو په ملک کې سبزیجات د هغه یعنې زراعتي ملک ده دا ډېر د دغه نه باید نظر غوښو ته هغه نه ډېر استفاده وکړو ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ ښه برنامه ده ځکه چې غذایي یا خوراکي مواد چې کوم دي د انسان د اولیاو هغه څخه د ضرورتونو څخه دي موږ تاسو ټول دې ته ضرورت لرو په دې باندې به نورې خبرې هم ولرو نو قدرمنو دوستانو ته وایم چې یوه لنډه شان دمه یا وقفه اخلو له موږ سره پاتې شئ بېرته زر راګرځو قدرمنو معزز لیدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم د روغتیا خپرونه ده او په دې خپرونه کې له ما سره ډاکټر صاحب غلام خلیل خلیلي صاحب ملتیا کوي او نن ورځ مو ځانګړې کړې ده خاص د خوراکي توکو یا غذایي موادو چې پروټین څنګه موږ تاسو خوړلی شو یا څنګه جذبوو کومو موادو کې یا کومو خوراکي توکو کې پروټین موجود ده کموالی څه فایده رسوي او زیاتوالی څه نواقص پیدا کوي نو دا ټول هغه شیان دي چې د موږ تاسو په روزمره ژوند کې باید په دې باندې پوه شو هغه څوک چې حامله یا امیدواره دي هغه ښځو لپاره ډېر ضروري ده
په ضمن کې ماشومانو ته د پروټیني خوراکونو ورکول ډیر مهم دي. د هغوی په قد کې، نمو کې، د هغوی په ذکاوت کې، په فکري او ذهني قوه کې ډیره زیاته مثبته تاثیر اچوي دي په ژوند کې. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسې ماشومانو ته دغه خوراکي توکو څخه چې خاصتا پروټین دار دي او یا د پروټین له منبع څخه غني دي، نو دا باید حتما ورکول شي او وخوړل شي. خاصتا شیدې باید ماشومانو ته ورکړو، هګۍ ورته ورکول شي او په ضمن کې ماشومان وکتل شي په کوم عمر کې دي څومره ورته ورکول شي. خو د ټولو پوښتنو سره لکه ما څنګه په خبرو کې یاده کړه، یوه پوښتنه داسې کوو که د چا په عضویت کې که پروټین کم وي څه تاوان رسوي ورته، او که پروټین زیات شي نو څه تاوان ورته رسوي؟ بالکل صاحب صاحب ډېره ښه پوښتنه ده. د پروټین کموالی د انسان په وجود کې دا ډېر یعنې سړی هغه کېږي ډنګرېږي، دا د یو خبره. دوم د مرضونو په مقابل کې هیڅ مقاومت وجود نشي کولی، دا د دوه. او دریم کوم زخمونه چې دي دا زخم زر نه جوړېږي. نو د دې لپاره چې کومې باکتریا یا انتانونو سره چې دی مخامخ کېږي هغه هم د هغو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. مثلا کتابونه کې وایي چې 2/3 د ټول جهان دا د ټي بي منتن خلک دي. ځینې خلک داسې په ډېرو ښو لوکسو ساختمانونو کې اوسېږي او ډېر سیف ځایونو کې او ډېر ښه هغه، خو دا ټي بي په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې سړی اخیستی شي. مستقیم دا معنی چې کوم ځای کې دی په لیلیه کې اوسېږي، عسکري قشلو کې اوسېږي، په بازار کې ګرځي، نور ځایونو کې، یعنې هغه ځای کې یو د تنفس لاره دی. او بل هغه غیر مستقیم دي چې هغه سړی په ډېر ښه ځای کې په یوه لار کې روان دی چې په هغه لار کې دوړې خاورې دي. دا په دې لاره کې کوم سړی تللی دی او هغه بلغم خپل تو کړي دي، دا ډېر مقاوم هغه د مایکوبکتریم توبرکلوز بکتریا ده، بلغم ورش شوي دي او د بکتریا د دې خاورو سره ګډه شوې ده او د دې ګرد و خاورې سره د ده تنفس کړله. نو په دې وخت کې موږ او تاسې ټول باید د دې شیانو سره ډېر زیات متوجه اوسېږو چې ماسک واچوو، دا یو خبره. او دې باندې بیخي مطمئن نه شو، بلې دا محیط چې ده په محیط کې ده یعنې ډېر زیات اثرات لري، مستقیم او غیر مستقیم. دوم دا چې کوم وخت د تنفس له لارې وجود ته یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې داخل شوه، نو په وجود کې داسې دفاعي حجرات دا بلع کوي، هلته پسې ګرځي، هغه ته ماکروفاج وایي، په دې وینه کې روان دي او وظیفه یې همدغه ده چې بیرون یو څه شي داخل د وجود ته داخلیږي، دا هغه پیژني، یعنې داسې فکتور هغه ستا ورسره ریسپټور داسې آخذي چې هغه بېګانه شی دی اخلي. نور حجرات هم شته خو د ماکروفاج وظیفه ده. کوم وخت چې ماکروفاج دا وخوړل بهله یې کړل، نو هلته وړې وړې کوټې دي، فاګوزوم په نوم باندې یادېږي. دا فاګوزوم حجرو هغه ته کوټو ته وړو وړو چې هلته خلطې غوندې دي، دې ته دا داخلېږي. چې هلته داخل سو نو هلته انزایمونه ترشح کېږي، انزایمونه او هورمونونه هم د پروټینو نه جوړ شوي دي، انټي باډیګان هم د پروټین نه جوړ شوي، هغه راځي او دا نه پرېږدي، ولې د سړي وجود هغه ده مقاوم ده، یعنې دومره ضعیفه نه ده. هغه ډېر وخوري او پروټین څخه غني، نو دغه مکروبونو په مقابل کې دفاع کولی شي. او دا تر هغه وخته پورې دا هلته موجود دي، دا مایکوبکتریم توبرکلوز، چې تر څو پورې د ده وجود نه وي ضعیفه شوی، چې کوم وخت وجود ضعیفه شي هغه خپل بیا رشد نمو کوي او بیا په هغه ځای کې دی په ټي بي باندې اخته کېږي. نو د ټي بي مریضانو لپاره هم دا ډېر ښه دي، او که څوک منتنې مریض نه دي د هغه لپاره هم دا ډېر ضرور دي چې وجود مقاوم. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. السلام علیکم، ستړی مه شئ. بلې السلام علیکم. دا اړیکه خو اواز نه درلوده. نو ډېره ښه عملیه مو تشریح کړله، ځکه دا عملیه هم که پروټین څوک نه لري، دا عملیه په صحیح شکل باندې عضویت نشي ترسره کولی. بله السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، خیریت دی؟ مهرباني، تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ قراري ده ډاکټر صاحب، ښه تاسو ښه یاستئ؟ شکر، مهرباني، خدای مو ژوندي لره. وکړه مهرباني وکړئ له کوم څه مو ډاکټر صاحب زه خو کیس په کلکادي نه خبرې کوم او ستاسو د هغه مې ډېره خوښه شوه برنامه. مهرباني. بېګا ماښام مې داسې هګۍ سره د کوچو غوړي وخوړه او په دې کې مې
او سر مې چې په بالښت کېښود همداسې مې زړه د بار شروع کړ غوږونه مو سره توپونه وال یا مې ژر فشار یې وګولۍ وخوړ او ما تکلیفونه هم ډېر دي کله کله مې ساه بنده شي د شپې راټیټ شم او اوښې رانه روانې شي بیا لږ اوبه څښې څو خوله کې روان هغې سره دغه شم او خو دغه تکلیف مې اوس بیخي زړه خفه کړی او ساه مې ورسره لنډه کېږي وزن دې څومره ده محترمه؟ وزن مې ولا چې دی د وینې غوړ مې ډېر د سکر نه وینې غوړ نه شکر مرض هم پیدا کړی د دوی د زیاته تفریح نشه کې وي او پېښور ته مې دوا راوړې وه مې ناني هغې سره بیا ګزاره وکړه او هغې شکر ته واړولم دوی مې بیا بنده کړه خو اوس مې شکر نشته 2 پېرې لاړم او شکر مرض مې نه و د وینې اوس مې دغه بیګاره ایسته د چپتي لاندې زړه دبېږي او زړه مې ترې خفه دی بیخي ځېږېدی ته نه شم د وینې غوړ دې څومره دي؟ وینې غوړ مې وراسې 3.5 سوه هم دي کلک کولسټرول دې جګ دي که ترایګلیسیراید دې جګ دي؟ والله که مې دا پوښتنه نور ساده کنه کېږي بس هغه دغه کړو وینې کولسټرول مې هم زیات شي او هغه اوس مې دا زړه تنګېږي ساه مې لنډه وسر کېږي او داسې بېګاره ایسته مې په بالښت بیا باندې ووتم منډې او پرنده مې وکړې لږ د ساه راخفه اوس مې بیخي زړه خفه دی لکه موټي کې فقط ښه خبره هم دا ده چې د زړه او د معدې باید موږ فرق وکړو شو د تا معده قید شوې ده او د هغې په اساس باندې د په اعصابو باندې هم بوج راغلی ده ورسره د مشکلات د معدې دي ښه خبره ده ته غوږ ونیسه دا هم مهمه خبره ده چې لکه موږ چې مخکې ویلې د هر خوراکو یا د هر غذایي توکو خوړل په اندازه باندې پکار وي او هغه څوک چې بیا د وینې لوړ فشار لري د وینې چربي لري شکر لري هغوی لپاره خو بیا د کوچ خوړل بیخي مضر دي ښه نه دي تاوان ورته رسوي نو ښه خبره دا ده چې تاسو اول خپل د وینې چربي کنټرول کړئ او که خورئ بیا دا په لږه اندازه باندې وخورئ ځکه کوچ خوراک خپله دا یو قسم غوړی خوراک ده نو چې هلته د وینې غوړي زیات وي ته دا نور هم خورئ نو طبعا دا تکلیف درته نور هم رسوي په دې باندې به بیا خلیل صاحب هم خپل نظر واچوي چې بالکل دغه پروټین خبره وه صاحب صاحب دا غوړ چې موږ تاسو وخورو غوړ په داخل د کتابونو کې داسې وایي چې په داخل د وجود کې خپله یو ځای نه بل چېرته نه ځي همدغه پروټیني مواد دي چې د غوړو سره یو ځای کېږي هغه ته وایي لایپوپروټین اول خو دا توصیه لکه تاسو ویلي دی ورور ته چې غوړ ډېر مه خوره ورزش سره کوه سبزیجاتو نه ډېر استفاده کوه دا ښه خبره ده خو د دې غوړو د پروټین ارتباط په داخل د وجود کې زه درته وایم چې مثلا یو څوک ډاکټر صاحب ته ورځي هغه ورته لیکي چې لیپټ پروفایل ورته هغه کوي په دې لیپټ پروفایل کې ډېر مهم هغې میخانیکیت دا شی ده چې په دې کې ښه غوړ هم شته او بد غوړ هم شته یو ته وایي ایل ډي ایل بل ته وایي ایچ ډي ایل بل ته وایي وي ایل ډي ایل دا ټول لایپوپروټین دي یعنې پروټین د دې غوړو سره یو ځای شوي دي چې دا یا یو ځای نه بل چېرته نقل کوي او یا یې واپس اوس دې ته درته وایم ایل ډي ایل چې دي دې ته وایي لو ډینسټي لایپوپروټین دې ته وایي ګوډ کولسټرول نه ایل ډي ایل لو ډینسټي لایپوپروټین دې ته وایي ډېره بښنه غواړم بډ کولسټرول چې دا د کولسټرول وړي د غوړو سره یو ځای کوي کتابونو کې داسې وایي او بل چې دی ایچ ډي ایل دي هغه ایچ ډي ایل هغه ته وایي های ډینسټي لایپوپروټین هغه ته وایي ګوډ کولسټرول دا داسې غوړ هغه دي پروټینونه دي د هغه سره یو ځای شوي د غوړو سره چې غوړو نه واپس بېرته یې راګرځوي دا کولسټرول غوړو ته یې نه پرېږدي نو تاسو دا کوشش او ویل ډي ایل چې ده په دې ویری لو ډینسټي لایپوپروټین دا داسې پروټینونه د دې غوړو سره دي چې په جګر کې د یوه ځای نه بل چېرته هغه ترایګلیسیراید نقل کوي نو تاسو خو اول د غوړو سره ډېر فکر وکړئ چې غوړ باید کم استعمال کړئ او دوهم بیا تاسو ډاکټر صاحب ته ورسئ چې هغه معاینات درته ولیکي په دې کې دا ښه او بیکاره کولسټرول اندازه د غوړو ډاکټر صاحب ته معلومیږي بیا به تاسو ته په مشوره باندې ووایي چې دا دوا وخورئ د هغه په معلومات ډېره زیاته مننه په عمومي صورت باندې ښه خبره دا ده چې چا عمر زیات شي فشار ولري نو بیا د ښه منبع چې پروټین دي هغه سره د هم احتیاط وکړي ځکه چې دوی بیا پرې نه بل تکلیف پیدا نه کړي دا اړیکه به واخلو سلام علیکم ستړي مه شئ ښه یاستئ جوړ یاستئ څوک یاستئ ورکه د کوم څخه مو زحمت ایستلی ده مهرباني تاسو ښه یاستئ مهرباني نور محمد وروره ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او موضوع خو حتما تاسو تعقیب کړي ډاکټر صاحب زما مخکې په
دې ګردو کې شګې وې بیا به دوی چې وکړ دا شګې مې بیا ورکې شو وسوسېره ده خو اوس مې د غوږ خوږي که دوا چې خورم بیا کبه راباندې راځي اوس د غوږ خوږېږي اوس مې غوږ خوږېږي دوا ډاکټر ته چې لاړم دوا یې راکړه تشکارې و دا نوره دوا دا چې خورم اوس مې کبه ورسره هغه مې خوږېږي پښتورګي ښه لکه بیا د پښتورګو لپاره کوم معاینات نه دي کړي کېدای شي د پښتورګو چرګ دې زیات شوی او د چرګ سره هم تبه پیدا کېږي نو تاسو مجبور یاست چې ځلې بیا خپل معاینات ترسره کړئ که د پښتورګي چرګ زیات شي نو تبه دوا نه ده کړې بیا مې معلومات نه کړي خو مخکې مې کړي وو بس هغه شګه لرې شوی وه خیرات کې لږ و سمه ده نو عموما بیا هم برنامه تعقیبوي خو د ګردو چرګ سره طبعا په هر د وضعیت په هر ساحه کې چې چرګ موجود وي هلته میکروب موجود وي د میکروب د موجودیت په اساس باندې انسان ته تبه پیدا کیږي نو کوشش په دې باندې وکړئ چې تاسو د خپل ګردې او بیا چک کړئ ډاکټر صاحب تاسو بیا خبرې وکړئ د اړیکه به مو واخلو السلام علیکم ستړي مه شئ بلې نو با تا په دې ګردو باندې د پروټین له نظره یو نظر واچو چې پروټین په ګردو کې څه کوي خدا به وخت اړیکه السلام علیکم ستړي مه شئ بلې مهرباني د پروټین په ګردو باندې یعنی د پروټینو زیات خوراک خصوصا د مصنوعي پروټین چې د موږ تاسو ورزشکاران دا اخلي د دې زیات مصرف د دې لپاره نه ده چې دا ګوره مصنوعي شی دی یو خوا طبیعي کوم امینو اسیدونه چې داخل د وجود ته د دې پروټین سره ځي او هغه هلته بیا جګر ته لاړ شي اول خو خولې ته چې لاړ شي مثلا د غاښو خرابېدل یا د خولې سوزش او د دې نه بیا معدې ته لاړ شي د معدې سوزش او د دې نه بیا کولمو ته لاړ شي بیا جست وینې ته لاړ شي بیا جګر ته لاړ شي نو جګر هغه تصفیه د دې په درست حالت باندې نشي کولی لکه چې طبیعي هغه وي چې هغه امینو اسیدونه د دې نه بیل کړي بیا هغه حجراتو ته او غوجایونو ته یې ورسوي خو خیر که بیا هم ورسوي د دې بېرته بیا اعتراض ضرور ده چې هغه اعتراض د وینه ټوله فلتر کېږي په ګردو کې که کوم اضافهګي مواد دي کوم هغه ځای کې داسې مواد دي چې هغه سوختګي مواد دي په حساب باندې هغه چې باید ضرور د وینې نه جدا شي موږ تاسو باید د پروټینو یعنې هغه مصنوعي پروټینو د هغه خوراک نه په حساب کم مصرف کو او یا طبیعي پروټینونه مصرف کو خو په اندازه باندې ښه خبره ده خلیل صاحب ډېری ځوانان موږ تاسو سره د پروټینو څخه استفاده کوي چې دا طبعا ورته نقص رسوي نقص رسوي بالکل د اړیکې واخلو السلام علیکم ستړي مه شئ جوړ یاستئ ښه یاستئ مهرباني دا د تلیفون اواز مو ډېر اواز مو قطع وصل راځي مهرباني نه اواز مو قطع وصل راځي کوشش وکړئ چې ښه ځای کې استاد شي بلې نو بعض ځای کې څه انتن نه ورکوي کېدای شي دا وجه به وي یا هم دوی موبایل کې څه مشکل و نو بلې السلام علیکم ستړي مه شئ ستړي مه شئ ښه یاستئ د تاسو اړیکه ټینګه شوې ده او د خپل ماشومان مو چپ کړئ السلام علیکم وعلیکم جوړې ښه یاست ښه ده بله ښه نو مجبور یې چې هر ورور ته ووایي چې ورور که تاسو ماشوم چپ کړئ تاسو سیجې کې ودرېږئ او تاسو د خپل تلویزیون اواز کښته کړئ بله السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سلامت باشین شما خوب هستین صحتتان خوب است شکر زنده باشین بخیر باشین مهربانی صاحب سلامت باشین بفرمایید صاحب از کجا شما زحمت کشیدین از کجا زحمت کشیدین با امروز برنامه روغتیا سر پروتینا گپ میزنه شما مهربانی بکنین خلیل صاحب په دې خپل موضوع باندې چې خبرې وکړو لکه چې ما سره هم ډېر سوالونه پاتې دي او په ضمن کې
دا پروټین ډیره مهمه موضوع هم ده، خو دا اړیکه به هم واخلو. بله سلام علیکم. بله وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر. مهرباني تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ ورور که دا نوم مبارک دی هم راته ووایه او دا ووایه چې له کوم ځای څخه دې ټلیفون کړی ده. عبدالله مې د کندوز نه مې ټلیفون کړی. ډېر ښه عبدالله وروره، که د روغتیا خپرونه ده او په پروټین باندې نن خبرې کوو، که څه خبره وي په دې باره کې نو زموږ د خلیل صاحب سره شریکه کړي. لږ د ګوډې ته ډېر ضرورت نو د دې لپاره لږ پوښتنه کوم چې څنګه ټیسټ وکړي. لکه ګرده د درد کوي یا چرک لري، سوخت ادرار لري، څنګه څه مشکل درته پیدا کوي؟ دا چرک لري ډاکټر صاحب، هیڅ ځینې وخت کلک درد کوي. دا چرک مو دوامدار وي که کله کله وي؟ نه کله کله. او بیا چې دوا وخوري ښه شي، وروسته له هغې نه بیا درته تکلیف پیدا شي، داسې حالت ده؟ یو مشکل چې موږ په عمده شکل باندې لرو، خاصتا د ګردو په چرک کې یا د ګردو په میکروبي حالت کې، هغه دی چې ډېری ناروغان هغه وخوري، دوا وخوري ښه شي، بعد له دوا نه بیا ورباندې هغه تکلیف راشي. نو ښه لاره د کلچر ده. د کلچر باره کې تاسو یو څه خبرې ورته وکړئ. ښه خبره ده ساق صاحب. کلچر یعنې د موږ او تاسې ادرار، مواد غایطه، وینه، بلغم، دا ټول کلچر کېدای شي. هغه مرضونه که چېرته د داخلي، د جراحي، د ارتوپیدیکي، مثلا د ګوشو ګلون چې د دوا سره هغه زخم یا هغه مکروب ښه نه شي، نو د دې لپاره ډاکټر صاحبان آخر کې بیا دې ته لیکي کلچر. او کلچر بیا د اخلي لابراتوار ته ورځي، په لابراتوار کې د کوم معاینات چې واخیستل هغه بیا کري، او د کرلو نه وروسته په دې باندې دوا بیا ږدي چې هغه د مکروب هم معلومیږي او دوا هم معلومیږي چې د کوم مکروب شین سوی ده او په کومه دوا سره دا له بینه ځي. نو ډېرو ورونو ته هم توصیه دا ده چې اول خو په خپل سر باندې دوا مه خورئ. د پخوانیو نسخو له رویه یو کال، 2 کاله، 3 کاله مخکې چې نسخې تاسې اخیستې هغه دوا مه اخلئ، ولې مرضونه یو له بله فرق کوي، په هغو ځایونو کې مکروبونه فرق کوي. بیا هم که چېرته تاسې د کومې دوا سره ښه نه شولی، نو چې ډاکټر صاحب ته ورسئ، ډاکټر صاحبان حتما تاسو ته بیا تاسې نسخې وګوري، تجویز به شاید دا درته وکړي چې تاسې یو کلچر وکړئ. نو که د یورین کلچر د دې لپاره وشي، هغه هم بیا ډېره ښه نتیجه ورکوي، و هغه باندې هم دوا معلومیږي، هم مکروب معلومیږي. ډېره زیاته مننه، سلامت شو. اړیکه به واخلو. سلام علیکم، ستړي مه شئ. مهرباني تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکې نیولې؟ وعلیکم السلام. د ورځې خو به خوب نه کوې؟ وزن دې څنګه ده؟ وزن دې څنګه ده؟ فشار، شکر، د وینې چربي، دا شیان خو نه لرې؟ بلې زموږ اواز درځي؟ داسې کوم مشکل چې تا دایمي په هغې باندې فکر وکړې، سوچ وکړې، یا تا ته یو مشکل وي چې هغه دایمي ته هغه ستا په ذهن کې ګرځي را ګرځي، داسې کوم معضله یا مسله خو نشته در سره؟ پر مثال اقتصادي مشکلات، قومي، اجتماعي مشکلات، داسې چې خو نه ده. بلې عمر دې څومره ده؟ 10 کلو. ښه خبره ده. ته یو څو کاره به زه وښیم او یو څو به درته خلیل صاحب وښي. یو خو دا ده چې ورزش ډېر مهم شی ده په خوب کولو کې، او بعد له ورزش نه بیا کله کله کتاب لوستل چې دا ډېر انسان ته فایده رسوي. که څوک کتاب ولولي نو دایمي
امکان دی ولري چې د کتاب لوستلو همدا هم فایده هم ده چې انسان ته خوب ورولي. که تلویزیون در سره یا موبایل در سره د دې نه کارول هم ښه دي، ځکه چې د موبایل کارول د انسان خوب تښتوي. نو په عین وخت کې ذکر او که خلیلي صاحب څه خبره لري نو تاسو هم مهرباني وکړئ. بالکل د دې ورور لپاره خو زه دا وایم چې تاسو اوله دا مطمئن اوسئ چې زه په خوب کې یم او انرژي نه مصرفوم، ما خبره نشته. که موږ او تاسې د وجود د غذا باندې چې اوس خبره کوو چې پروټین دی، ویټامین دی، کاربوهایډریټ دی، مثلا شحمیات دی، دا هر شی چې موږ او تاسې داخل د وجود ته لاړ شي په هغه ځای کې د دې غذایي موادو نه یو انرژي تولیدېږي چې دا موږ اوس په خبره باندې کوو. دا انرژي په خوب کې هم مصرفېږي، ولې د موږ او تاسې ځینې ځایونه لکه زړه ده، کولمې دي، معده ده، اعصاب دي، دا په خوب کې هم خپل کار کوي او انرژي مصرفوي. په ځای د دې چې هلته په خوب کې انرژي مصرف شي، نو ښه خبره دا ده چې د هغه نه ته استفاده دا وکړې چې په ځای کې یو خواته بل خواته ځان مصرفوي، یا کتاب یا جکس اوداس لمونځ وکړې، نفل وکړې، دا ډېره ښه خبره ده چې هغه سلامت شي. دا اړیکه به هم واخلو. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني. څنګه تاسو جوړ خیر؟ سلامت شئ، تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ ډاکټر صاحب زه تکلیف لرم. مهرباني څه تکلیف مو؟ زه حاجي محمد په سیاست خبرې کوم. ښه، ډېر ښه حاجي صاحب. تکلیف مو؟ د څه ډاکټر صاحب زما زه د ټول د سیاست وکړم. ښه. هغه د دې ویل چې دا ټول جوړه دا اتلس لکه ونه دي زه او مثبت 215 ده. ما ما خیر ډاکټر د شنو په دا په څه کې څوک سره دي. دا ته چې جراحي ژوندۍ او ما د شو ما به استعاره کړو چې نه دا جراحي مړ دی ولا خو څه د څه د دې جسته نه اتلس لکه چې دی بیا خو جراثیم د مثبت ده، فعال شوي دي په عضویت کې دي او د دې لپاره ته یو اساسي او هغه ډاکټر ته چې هغه د دې انتاني ډاکټر وي دې سره د مراجعه وکړه، ځکه ته په عضویت کې جراثیم فعال دي او ته مشکل لري د تورزیړي په باره کې. او کورنۍ وساته، ډېره مهمه خبره دا ده، هغه څوک چې تا سره په کور کې اوسېږي، هغه که اولادونه دي یا د کورنۍ نور غړي دي، هغوی ته باید واکسین ورکړي تر څو پورې تا دغه مرض هغوی ته سرایت ونه کړي. ډېرې زیاتې پوښتنې راسره خلیل صاحب، خو داسې وخت یاري ونه کړله، وخت بیخي کم ده. نو قدرمنو معزز لیدونکو څخه په بښنې سره چې که د چا ټلیفون راغلي وي ونه مې اوکې کړي وي یا هم د دوی په سوالونه صحیح نه جواب شوي، نو دوی نه بښنه غواړو او تر بلې اونۍ پورې دوی په پاک او سپېڅلي خدای سپارو. ښه ادباد او بریالي اوسئ.